الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم زما عزتمندو مشرانو محترمو یقیناً ستاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د ښایسته او ښکلي کتاب صحیح تلاوت وفرمایو انشاءالله د قربانۍ د فضیلت باره کې د قربانۍ کول او د هغې فضیلت چې په هغې باندې الله جل شانه خپل بنده ته څومره اجر ورکوي الله پې څومره خوشحالیږي انشاءالله مختصر بیان وکوم الله رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله جل شانه دی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزتمندو مونږ تاسو دا قرباني ولې کوو دا کم یو دستور دی کم یو طریقه ده ولې کوو دا مونږ ځکه کوو چې دا د ابراهیم علیه السلام او د هغه لختې جګر اسماعیل علیه السلام د هغه یاد را تازه کول دي او دا یاد به د قیامت د ورځې پورې تازه کیږي زما عزتمندو کله چې انسان زګې بدل شي بیا الله رب العالمین اجر سیوا کوي سمانا یو سړی د دې ځای نه روان شو د الله عظیم کور ته بیت الله شریف ته لاړو او دا بیت الله شریف کې دقه د ماسپښین مونځ وکړو کم مونځ چې دی په خپل کلي کې کوي دقه څلور رکعاته مونځ بیت الله شریف کې هم کوي دلته هم کوي لیکن د دوانو په اجر کې فرق دی هلته دې مونځ وکړو یو په یو لاک ته الله درکو لکه یو لاک مونځونو ثواب ته الله درکو دقه شانتي دقه مونځ دې راواغېستو مسجد نبوي کې دې وکړو نو د یو مونځ ثواب درته الله پاک د 50,000 د مونځونو ثواب الله درکوي ٹھیک ده دا زګې بدل شو
کله چې وخت بدل شي بیا د وخت په بدلیدو سره هم الله ثواب سیوا کوي. سمانا ټول کال یو طرف ته کا، ټوله هفته بل طرف ته کا، خو په دې اووه ورځو کې د جمعې ورځ الله ته ډېره زیاته خوښه ده. وخت بدل شو، اقا ورځ د اقا انور دی، هغه سپوږمۍ د هغه ځمکه هغه اسمان، لیکن ټیم بدل شو، الله رب العالمین ثواب هم سیوا کو. بے په تمام شپو کې دقه شپه ده، شپه کې څه فرق نشته، په تمام شپو کې الله تبارک وتعالی ته د لیلة القدر شپه چې کوم دی ډېره خوښه ده. په دې باندې رب العالمین ته خپل بنده ته په عبادت باندې ډېر اجر ثواب ورکوي. بے په تمام کال کې د ټولو نه ښکلې او بهترینه میاشت هغه د رمضان میاشت ده چې هر عمل الله پاک اویا چونده باندې ورکوي. دقه شانتې موږ او تاسو خیراتونه کوو، څاروي ذبح کوو، خو په تمام خیراتونو کې الله رب العالمین ته دا خیرات ډېر خوښ دی چې د قربانۍ څاروي چې کوم دی ذبح کړي. نو د قربانۍ څاروي ذبح کول په دې ورځ باندې د دې نه بل عمل الله ته خوښ نشته. په دې ورځ باندې الله ته دا خوښ دی چې بس قرباني وکړي. د روژې ورځ ده، د رمضان میاشت ده، یو عمل الله ته دومره خوښ نه دی لکه د رمضان میاشت کې روژه نیول چې الله ته څومره خوښ دي. د قربانۍ وخت راغی، الله تبارک وتعالی ته په دې ورځ باندې احب الله ته ډېر زیات خوښ هغه قرباني کول دي. زما عزتمندو ور الله تبارک وتعالی نه دی د خپل بنده د پاره د مغفرت د پاره باندې ګوري. کله الله رب العالمین روزه راولي، کله الله رب العالمین قربانی راولي، کله کال پوره شي زکات راشي، کله سرسایه پوره شي سرسایه ورکول راشي. د دې ټولو خبر اصل مقصد دا دی چې زما بنده زستا مغفرت وکم. نو که یو عمل کې پیر شي په بل کې به دې پاس کم، که په بل کې کمزور شي په بل کې به پاس شي. ډېر خلک داسې دي الله دې کمې پیشې معاف کړي په ټولو کې پیل شي، او ډېر خلک داسې خوش قسمت دي چې په دې ټول امتحاناتو کې الله کامیاب کړي. دا ډېر خوش قسمت انسان دی. ځکه زما عزتمندو د دنیا نظام دا د انسان په عمل باندې چلیږي. دا ځمکه، اسمان، هواګانې دا ټول د انسان په اعمالو چلیږي. یعنی معنی دا د ځمکې او د اسمان مشیندري چې کوم دی دا انسان وجود دی. نو چې کله مشیندري کې فرق راشي ظاهره خبره ده بیا ټول نقصان دی. نو چې کله په مخ د ځمکه باندې ګناهونه سیوا شي نو الله څه فرمایي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله فرمایي کله چې په مخ د ځمکه باندې عذاب ظاهر شو، هغه په وچه باندې او که په لمده باندې، هغه د انسان د اعمالو د لاسو د وجې نه. نو چې کله د رمضان میاشت راشي الله ګناهونه ټولو بندګانو ګناهونه الله معاف کړي، نظام چلول شروع شي. بیا بس ورپسې غټ اختر راغی، قرباني وشوله. د قرباني وینه ځمکې ته رسېدلې نه چې رب العالمین د خپل بنده ګناهونه معاف کړي. بیا د دنیا غ نظام روان شو، بیا سرکل شروع شو. بیا هغې نه پس منځونه دي، یو موز نه پس بل موز، د بل موز نه پس بل موز. نو چې یو موز دی وکړو د بل مانځه پورې دی الله ګناهونه معاف کړل. بیا د دنیا غ نظام روان دی. کله چې په دمای د پندو په دې اعمالو کې کمزوري شروع شول او دا اعمال پرېښودلی شو، وګوره یاد ساتئ بیا د ځمکې او د اسمان نظام کې به ګډوډ پیدا کېږي. زلزلې به راځي، طوفانونه به راځي، بیماریانې به راځي، د الله عذابونه به راځي. ځکه چې نیکي کمه شي ګناه سیوا شوه. په دې وجه باندې زما عزتمندو
دا د غټ اختر دا ورځ چې دا مونږ او تاسو زما عزتمند قرباني کوو دا د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کول دي. ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته څه وایي؟ قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته څه وایي؟ اے زما بچیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى. زما بچی خوب می ولیدو، خوب کې می ته ذبح کولې. سوې ځکه د پیغمبر خوب دام یو وحی ده، دام د الله یو حکم دی. بچی د 2 کالو بچی دی. الله بچی د چا بچی دی؟ د ابراهیم خلیل الله بچی دی. ابراهیم څوک دی؟ دا د الله دوست دی. ابراهیم څوک دی؟ دا د رب العالمین پیغمبر دی. ډېر لوی شان ورته الله ورکړی. بچی جواب کې څه وایي؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. عجیب جواب بچی ورکو. زما باجانا کوا دا کم خوب چې تا لیدلې په دې خوب عمل وکا، زه نه خفه کېږم. پلار ته تسلي ورکوي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. زما باجانا ان شاء الله که د الله خوښه شوه زه د صابرین نه یم، زه په دې باندې صبر کوم. پلار ته ډاډ او تسلي میلاوه شوه. نهمه باندې خوب، اتمه باندې خوب ولیدو، نهمه باندې خوب ولیدو، لسمه باندې به خوب ولیدو. لسمه ذوالحجه باندې لسمه ورځ داخله شوه. خپل بیبي ته وایي اسماعیل علیه السلام هغه ولامبوه، صفای کا، سوترې کا، دا یو مهمان دی. دا زه چرته بوزم؟ شیطان لعین ته پته ولګېدل. شیطان لعین د بوډۍ په شکل کې، د بوډۍ په شکل کې حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها ته راغله. ورته وایي اے حاجره تا ته پته شته ستا بچې ذبح کوي؟ جواب کې وایي دا کېدی نشي چې پلار بچې ذبح کړي، کېدی نشي. ځکه ابراهیم علیه السلام په مکې ته د خپل بچي د اسماعیل علیه السلام د پاره هر کال براتلو چې خپل بچی وینم. دا چرته کېدی شي؟ دا بوډۍ شیطان ورته څه وایي؟ شیطان شکل کې چې راغلی ورته وایي دا الله په حکم باندې، دا الله په حکم باندې. و هاجره هم د پیغمبر بیبي وه، هاجره هم د اسماعیل علیه السلام مور وه. هغه جواب کې څه وایي؟ وی دا خو زما بچی دی چې دا الله حکم دی، دا خو زما بچی دی. لاړ شي ابراهیم علیه السلام که دا ذبح کی او واپس کور ته راشي الله ورته حکم وکړي چې هاجره هم ذبح کړه، نو زم دې ته تیار یم، زم دې ته تیار یم. الله اکبر، ډېر لوی امتحان دی. ګوره آسان امتحان نه دی. بیا د ماشوم په شکل کې شیطان نازوي اسماعیل علیه السلام ته. ځکه اسماعیل علیه السلام ماشوم دی، شیطان وته په دقې ماشوموالي کې راغی. ماشوم خو د ماشوم په خبره پوهېږي. ما ته یو کیسه را یاده شوه، ماشوم د ماشوم په خبره پوهېږي. یو ځل یو ماشوم دی مور ولا روټۍ ورکوي، روټۍ نه د روټۍ موړ شوی به ورو. دا ماشوم دی مور ته وایي چم. مور خو دا خیال دی چې د ماشوم و چې یو چم راله بل لاګه، یو چم یې ولا بل په دې خوله کې ورکو. ماشوم په ژړا شو امي چم، نو بیا به په دې خوله کې ورکو. او چې یو چم بل لاګه بیا په ژړا شو امي چم، معنا یو چم به بیا غواړو چې بیا به په دې خوله کې یو چم ورکو. ماشوم به ژړله. مور وی چې خدای پاک دې سره سوا کما، هم خوراک غواړي هم جاړي. نو په کور کې بل ماشوم و، وی بچی دې خوا راشه دا څه وایي؟
نو کله چې روڼۍ ورکول امي چوم چې هغه ماشوم ورته وایي تو خوره که نه معنی دا ده چې د مور دا ماشوم دی مور ته وایي د چوم معنی دا چې چوم بس ته مه راکوه نو دا ورکوټه ماشوم پې پوه شو چې دی وایي چې چوم نور مه راکوه نو هغه ورته وایي تو خوره که نه لږه لږه خوره نو ماشوم د ماشوم په خبره پوهېږي نو اسماعیل علیه السلام لا دا شیطان راغی په ماشوموالي کې وله راغی ماشوم په شکل کې اسماعیل علیه السلام ته وایي تا ته پته ده پلار دې ذبحه کوي ګوره ذبحه کوي دې هغه وایي دا زما خوش قسمتي ده الله اکبر دا زما خوش قسمتي ده بے شیطان لعین د بوډا په شکل کې ابراهیم علیه السلام ته ورغی ابراهیم علیه السلام ته وایي او د فرشتې په خبره باندې ته عمل کې په خوب باندې ته عمل کې چې خپل بچی ذبحه کې بس هغه وی خطا هغه لعینې چې تا آدم علیه السلام سره دا کار کړی و تا د آدم علیه السلام سره دا کار کړی و کاڼي راواغېستل یوه کرته وشو بیا یې وایستو بیا دوباره وسم چې حاجیان لاړ شي هغه شیطان باندې چې کوم دی غزارۍ کوي دا د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي دا د ابراهیم علیه السلام هغه یاد را تازه کوي نو زما عزتمندو حدیث مبارکه کې را دي د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی چې کم کس قربانی وکړله کم څاروی راوستو او د دې څاروي په جسم باندې څومره ویښته دي د هر ویښته په مقابله کې رب العالمین ورته یوې ونیکي الله ورکوي یوې ونیکي ورته رب العالمین ورکوي په لږ ټیم کې څومره فایده وشوه جومات په جوړې کروڑ روپۍ باندې هم نه جوړېږي د هغې دپاره به پیسې پیدا کې غټ جومات اگر چې ثواب دی پیسې به وله ګورې دې کې د 10,000 روپۍ هم نه دي لګېدلي 15,000 دې هم نه دي لګېدلي او رب العالمین د په لږ ټیم کې څومره نفع الله درکوي څومره نفع الله درکوي څومره اجر عظیم الله درکوي یو یاخته په مقابله کې دا وینا د چا وینا ده دا وینا د محمد مصطفی وینا ده صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله وینا ده نو سم خیال د رسول الله رښتیا وایي که نه وایي او د رسول الله خبرې رښتیا دي که نه دي او د رسول الله خبرې د امت لپاره د خیر او د ثواب دي که نه دي بل حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام حدیث مبارک مفهوم دی چې کم کس آغا قربانی وکړل څاروی ذبح کو د دې څاروي د جسم نه چې کومه وینه روانه شول دا وینا زمکې ته رسېدلې نه چې رب العالمین د دې خپل بنده ټول ګناهونه الله معاف کړي سبحان الله ټول ګناهونه الله معاف کړي اوس زما عزتمندو دا وینا موت توی کړله دا غوښې ما ورته خورو دا غوښې الله یې خوري ما ورته په خپل یې خورو په خپل اهل و عیال یې خورو په خپل ګاونډي خورو په خپل بچو خورو نو ځکه رب العالمین ما ورته ته څه وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله فرمائے ضرور بالضرور ساسو غوخی ما تا نرارسی نستاسو بینی ما تا رارسی ولكن يناله التقوى منكم الله فرمائے ساسو اخلاص ما تا رارسی ساسو اخلاص ما تا رارسی ساسو تقوى ما تا رارسی زما عزتمندو دریم حدیث کې را دي نبی علیہ السلام حدیث مبارک مفهوم دی چې تاسو د خپل قربانۍ څاروی دا ښه وساتئ معنی دا چې د دې خیال وساتئ ولې دا به د جهنم د قیامت په ورځ باندې د پولیس رات د پول دپاره الله پاک ستا لپاره سورلي جوړه کړي ځکه پولیس رات پول دې لاندې د جهنم اور دی
په دې باندې چې کوم انسان اخوا لاړو دی کامیاب شو. نو حدیث مبارکه کې راځي بعضې خلک په دې باندې داسې تیر شي لکه د سترګې د رب برابر، پته به ورته ونه لګي. او بعضې خلک د اسمان د بریښ غوندې کې پته به ونه لګي. او بعضې خلک وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. بعضې خلک به ښکته وغورځي، بعضې خلک به د جهنم اور ته مخامخ شي. الله دې مونږه هر مسلمان د جهنم د اور نه الله مونږ ته نجات راکړي. نو دا د قربانۍ څاروی دا به د قیامت په ورځ باندې جنت ته دې رسوي. نو چې پورې صراط په پوله واړوي نو کوم ځای ته لاړې؟ جنت ته لاړې که نه؟ دا څاروی به دې جنت ته رسوي. څومره لویه خبره ده. زما عزتمندو، لسمه ذوالحجه ده، لسمه ذوالحجه ده. ابراهیم علیه السلام خپل بچے صفا کو په دې خپل بغل په دې خپل ترخ کې چې کوم د نو رسۍ کېښودله، رسۍ او چړم کېښودل په دې خپل ترخ کې. ډېره ګرانه خبره ده چې کله بچی روانېږي د ابراهیم علیه السلام هغه لختې جګر روانېږي، حضرت حاجره راولګېدل او خپل بچی ځان ته رانږدې او تندي باندې خپل کو. بچی ته به نن ذبحه کېږي، بچی تا باندې به نن چړه راښودلی کېږي. بچی ته خو زما هغه بچی چې په خوشي میدان کې زما سره زندګي تېره کړې. بچی ته خو زما هغه بچی چې اوبه نه وې تا لتې ووالې، ستا په وجه الله بې زمزم پیدا کړی. زما بچی نن ته زما نه جدا کېږي. بچی روان دی، حضرت حاجرم جاڑی، فرشتے په انتظار دی. آسمان بھی روتا ہے زمین بھی، اسمانم جاڑی زمکم جاڑی. فرشتے ګوري چې دا څومره لوی امتحان دی. شیطانم را پاسېدو، هغه خپل محنت شروع کو. جبریل علیه السلام فرشتے ټول په انتظار دي. څومره غټ امتحان دی، څه به کېږي. خپل بچی د مینا مقام ته بوتلو، چال تلاړو، خپل بچی سملو. ورته وی بچیا، قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی څه دې خیال دی؟ ما خو خوب لیدلی دی، څه وکم؟ ابا جانا چې الله د تصویر دقه وکړه، زه به ما به وګورې، زه به صبرناک ونیمه. زما عزتمندو لاسونه ولا وتله ده. الله اکبر، ورکوټه ماسو دا الله حکم دی. اوس کدا قربانی په هغه وخت کې الله دا فیصله کړې وي چې هر کال به یو بچی ذبح کوي. آسان کارو؟ ډېر ګران کارو. خپل بچی ذبح کول آسان کار نه دی، ګوره ډېر ګران کار دی. او پیغمبر ته الله پاک یو مقام ورکړی. او به ابراهیم علیه السلام چړه راکاږي، دا هغه مخې لاندې کلی دی، مخې پورته پلار ته نه دی. داسې نه چې د پلار پړه کې رحم را نشي. فلما اسلم وتله للجبین، چړه راکاږي، چړه را فرشتې په انتظار دي. الله رب العالمین د خپل شان مطابق هم ګوري. یو لوی امتحان دی. چړه راکاږي، چړه راکاږي، لا تقطعي، چړه کار نه کوي. چړه د اسماعیل علیه السلام یو یاختم نه خرابوي، زور سره راکاږي لیکن چړه کار نه کوي. ابراهیم علیه السلام د غصې اظهار هم وکړو. الله رب العالمین جبریل علیه السلام راغی، یو ګډی راوستو د جنت نه، او هغه ګډ چې کوم دی هغه ذبح شو. د اسماعیل علیه السلام یو یاختم خراب نشو چې څنګه ذبح کو. جبریل علیہ السلام وی اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام د جبریل علیہ السلام دا الفاظ واوریدل، معصوم دی. هغه څه وی لا اله الا الله والله اکبر. ابراهیم علیہ السلام چې کله د خپل بچی د الفاظ واوریدل، ابراهیم علیہ السلام څه وی اللہ اکبر. اللہ سوئی
وللہ الحمد. اللہ ہم جواب ورکو, رب العالمین ہم جواب ورکو. نن چې ماو تا کم تکبیرات وایو, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دا الفاظ دا چا دی؟ دا دا جبریل علیہ السلام الفاظ دی. دا الفاظ دا چا دی؟ دا دا اسماعیل علیہ السلام الفاظ دی. دا الفاظ دا چا دی؟ دا دا ابراہیم علیہ السلام الفاظ دی. دا الفاظ دا چا دی؟ دا دا اللہ الفاظ دی. دا دا اللہ الفاظ دی. نو چې کله دا کار وشو, آواز را دی, وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. آواز را گئے ابراہیم علیہ السلام, خوب دی رشتونے شو, خوب دی رشتونے شو, خوب دی اللہ رشتیا کو. نزک اللہ فرمائی, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ فرمائی ما پہ ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات وکللا, فَأَتَمَّهُنَّ اغٹول امتحانات کی 100% A to Z 100% دے کامیاب شو. اللہ فرمائی انی جاعلک للناس اماما. اللہ فرمائی وزبتا دا خلق دا پارا پیشوا گرزم. دا ابراہیم علیہ السلام زمائدت مندو اس بدقسمت انسان ہاگا دے, بدقسمت انسان چا اللہ دے تا مال ورکڑے دے, دا مال وسعت و تا اللہ ورکڑے دے, قربانی پہ اللہ واجب کردی دا, او دی قربانی نہ کئی. نو حدیث کی سرازی سمر وعید راغلے دے بارکی, دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک مفہوم دے, کم انسان باندے قربانی واجب شوا, کم انسان باندے قربانی لازم دا, دے صاحب نصاب دے, او دی قربانی ونکللا. دا اللہ نبی فرمائی دی زمونگ ادگاتم نرازی, زمونگ ادگات نرازی. نو بختو کے بیدا مانو وکو چستا مستم ضرورت نہیں سے داختر مستا. ہماری دا بندو دیر لوئی بد قسمتی دا. خوش قسمت انسان ہر حاغ سوک تے چی آغا قربانی وکللا. نو قربانی علماء گو ردیا ساتی دا جسم قربانی صدا, دا جسم قربانی دا موزو, دا جسم قربانی سی چے دے موزو, دا مال قربانی سی چے دے زکاة, دا قوت و دا طاقت قربانی سی چے دے دا اللہ پدر کی جہاد کول, او دا زناور قربانی سی چے دے دا اللہ پدر کی زناور ذبح کول. زمائدت مندو دا اللہ پا دین باندی اللہ غیرتی ذات تے, اللہ سخی ذات تے, اللہ رب العالمین وراء الورا ذات تے. نوچے صلی دا اللہ پا دین باندی غیرت کی, رب العالمین باندی پا مال کی کمی راولی نشا. دا من اللہ دا پارا کو وخیم پقبل خرو, پا بچو باندی خرو, اہل و آیال باندی خرو, اللہ را تا ثواب را کی, رب العالمین نا تا اجر را کی. دا سمرا لوئے خبر دا. زمائدت مندو منگو تاسو دے کی سستی نہ کہو, بلکہ دا جذبہ ساتو کہ دا اللہ دا دین دا پارا دا ہر سیز قربانی دا دیتا بزان تیار ساتو. صحابہ کرام ولی کامیاب شو, صحابہ کرام دا کامیابی مقام تا ولی ورسیدل. صحابہ خپل مال لا واغستو, صحابہ خپل اولاد را واغستو, صحابہ خپل دا جان قربانی را واغستل, او آغے دا اللہ دا دین او دا اللہ دا رسول پا دین باندې قربان کل. بے با اللہ اغو تا مقام ولی نور کو, بے با دا غب پنم چے کلمونگ یادو رضی اللہ عنہ ولی نوائیو. آغا صحابہ آغا دا اللہ پا دین باندې غیرت کرے دے. زمائدت مندو منگو تاسو دا اللہ پا دین کی بیکاری نہ کہو. سنگ چمخ کی بیان کی ما خبر ہوک للا کہ ننم زماو تابانی دا زمکی کیس راگے یا دا پولی و دا ونی مسئلہ رالل, نو بے دا تحصیل دا پارا قرضے کہو کہ نہ کہو, بے وکیل نسو کہ ننسو. اوہو ولی یرا خلق پرا پوری خان دی چی تاکہ تم را غیرت نشتے جی خپل حق تا بوت نشے کولے. دا خلقو دا پیغور دا پارا
کالیم خرڅوم ګاړې م خرڅومه په دغه ځای کې زه د غیرت مظاهره کوم او د الله په دین غیرت نه کوم نو ځکه خو موږ نه خوار یو که نو ځکه خو موږ خوار یو د الله نه چې څه غواړو الله نه راکوي نو الله چې زموږ نه څه غواړي موږ الله نه ورکوو الله به مو تعالی سره راکړي یو کس ته هغې له نه ورکوې تا نه یو څیز غواړي ته نه ورکوې تعالی درکوي دا خو بیا هم الله غیرتي ذات دی چې ما ته یې نه ورکوو الله یې راکوي ما ته یې نه ورکوو الله یې راکوي مولانا فیروز الفقار صاحب کتاب کې لیکلي دي یو سړی و هغه د مولوي صاحب بیان ته ناست بیان کې دا خبره وکړل مولوي صاحب چې الله رب العالمین دې ټولې دنیا ته الله رزق ورکوي دا سړی څه قمقل غوندې کوي وایي زه دا رزق نه خورم کور ته راغلی دی کور ته راغلی بیا د کور نه بهر ته وتې دی د یوې ونې یخ ته چې کوم دی املاس دی نو مور خو بیا هم موري که نه له خوراک کاکې وله تیار کو او دې د یوې ونې یخ ته پروت دی نو خوراک یې وله ویوړو چې کله یې خوراک یې ورته کېښودو نو د خوراک هغه بوی پې ورته سړی چې وږی چې دا بوی بیا ډېر ښه لګي ځان سره خو وعده کړې وه چې زه به خورم نه نو د بوی د راتلو په وجه باندې برداشت یې ونه کړو نو خوراک یې پرېښودو د بلې ونې یخ ته سملاستو چې کله د بلې ونې یخ ته سملاستو په دې کې غله راغله دوه غله وو دا غله به وږي شي وو یو غل چې کوم دی راغی و خوراک یې شروع کړو دا خو غله تیار خوراک میلاو شو بل غل ورته ویل بېوقوفه مه خوره کېدای شي دې کې دننه زهري څه شي دی پکې میلاو کلی زما او ستا وهلو دپاره لږ پوټی وګرځه داسې لږ داسې وګرځېدو نو هغه حضرت صاحب هلته پروت و هغه یې راپاسوی دی خوا راشه راوستو خوراک ته کېنو دې غل ورته ویې خوره دی وی نه خورم بیا ورته ویې خوره وی نه خورم غله بل غل ته ویې سپېړه لګاو که یو سپېړه چې وګورو چې خوراک یې شروع چې کله خوراک شروع کو جو غل ته خو پته ولګي چې په دې کې زهر نشته بله جمعه کې مولوي صاحب بیا بیان کوي مولوي صاحب وایي الله رب العالمین داسې ذات داسې رازق ذات دی چې ټولې دنیا ته الله رزق ورکوي کله چې مولوي صاحب بیان نه فارغ شو دی ورته مولوي صاحب آپ دوری بیان کرتے تھے تو وایي نیمې نیمې خبرې کې وایي اوس تفصیل سره خبره کوم نیمه خبره خو ما نه ده کړې وایي تفصیل د دې خبرې دا دی چې الله تبارک و تعالی تمامي دنیا ته الله رزق ورکوي خو چې څوک یې نه خوري سره د والو الله ورکوي الله رب العالمین د رزق وعده کړې ده والله خیر الرازقین الله جل شانه بهترین رزق ورکوونکی دی نو زما عزتمندو ځکه الله څه فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الصلاۃ میرے نماز ونسکے میرے قربانی ومحیای وممات میرے زندگی میرے موت للہ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے دا ټول د چا دپاره دی دا الله دپاره دی قل ان صلاتي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم د خپل امت ته ووایا زما مزو زما قربانی زما زندگی زما مرگ لله رب العالمین دا د رب العالمین دپاره دی زکه مز کوم د الله دپاره کوم زکه قربانی کوم د الله دپاره کوم ما ته په دې خبره تا تم پته ده ما تم پته ده زندگی الله ورکوي تا تم پته ده ما تم پته ده مرګم الله راولي د دې زما او ستا کامل او اکمل عقیده زما عزتمندو دا ورځې ډېر زیات د فضیلتونو ورځې دي نو یو خو مسله داسې ده چې مونږ او تاسو کم څاروي باندې قرباني کوو نو ګورې د علماو نه تپوس کوو د علماو نه ډېر زیات تپوس کوو داسې الله دې نه کړي داسې څاروی نه چې هغه مونږ قرباني وکړو هغه قرباني بیا الله قبول نه کړي نو اصل کې مونږ تپوس کوو چې آیا دې څاروي باندې قرباني کیږي که نه کیږي نو یو د هغې باره کې د علماو نه ځان کې ځان پوهه کوو دویم زما عزتمندو قرباني خو هسې مونږ او تاسو کوو د آدابو خیال وساتو چې دې کم آداب دي د هغه آدابو چې کوم د مونږ خیال وساتو کومه طریقه چې مونږ او تاسو ته قرآن او حدیث ښودلې ده
دی هغه حدیث قرآن او حدیث موافق چې کوم دی مونږ تاسو قرباني وکړو او په دې کې اصل مقصد دا دی چې ما او تا قرباني دې نیت باندې نه کوو چې زه فریج کې غوښه کېدم او زما بچي به خوري، نه هغه په خپل ځای خبره ده، بلکې قرباني صرف په دې نیت باندې وکړو چې زمانه الله راضي شي، بس زمانه خپل رب راضي شي، زمانه الله راضي شي، الله رانه خوشحاله شي. دې وجه باندې زما عیدت مندو ان شاء الله تعالی. دویمه خبره داسې ده چې کوم دا تکبیرات شروع شوي دي، یو خو دا تکبیرات الفاظ مونږ زده کړو، دا لازمي د ګوره که دا دې ونه وي ګناهګارېږي، دا دې ونه وي ګناهګارېږي، ځکه دا تکبیرات د مانځه نه پس په چوت آواز باندې ویل واجب دي. هر عاقل بالغ مسلمان نارینه زنانه باندې دا ویل واجب دي، دا سنت او مستحب نه دي، دا ویل واجب دي. امام شافعي رحمت الله علیه واجب او د فرض معنی وکي هغه یو څیز دی. نو زما د پندو دا الفاظ مونږ نه یرو، دا د نهمې ورځ باندې نن نه دا شروع شوي د سهار مانځه نه پس، سهار مانځه نه پس تکبیرات کم تکبیرات دي لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې بیان کې تذکره وکړل چې کله ابراهیم علیه السلام خپل بچی ذبح کوو او کله چړه راښکودله، نو هغه چړې په ټیم کې چې الله رب العالمین جبریل علیه السلام چې د جنت نه کم ګډ راوستلو، ابراهیم علیه السلام چې کله په دې ګډ باندې چړه ورالله او د هغه ګډ نه چې کوم دی وینه روانه شول، په دغه ټیم کې جبریل علیه السلام په دغه امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو. جبریل علیه السلام وایي الله اکبر الله اکبر، چې کله دا ووی نو اسماعیل علیه السلام چې کله آواز واورېدو هغه څه وایي لا اله الا الله الله اکبر. نو چې کله ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام آواز واورېدو ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ ابراهیم علیه السلام وایي الله اکبر، ابراهیم علیه السلام وایي الله اکبر، بے الله رب العالمین څه وایي ولله الحمد ولله الحمد. نو دا ټول الفاظ چې کوم تکبیرات مونږ وایو په دې کې اولنی الفاظ د جبریل علیه السلام، دویم الفاظ د اسماعیل علیه السلام، دریم الفاظ د ابراهیم علیه السلام، څلورم الفاظ د رب العالمین دي، څلورم الفاظ د رب العالمین دي. نو څنګه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا په هر عاقل بالغ مسلمان باندې د مانځه نه پس په چوت آواز باندې ویل دا واجب دي. یوه کرته ویل دا واجب دي، د یوې کرته نه سیوا ویل دا خلافي سنت دي، د یوې کرته سیوا ویل دا خلافي سنت دي. نو دا مسله ما تاسو ته در ورسول دی باندې ځان پوهېږو. نن سهار نه دا شروع شوي دي د 14 مازدیګره پورې. 14 مازدیګر څه معنا؟ په 10 ورځ باندې اختر دی که نه، بیا 11 ورځ ده د اختر اولنۍ دویم ورځ ده، بیا 12 ورځ ده، بیا 14 ورځ ده. د 14 ورځې د مازدیګر مانځه چې کله دی ووي بس د هغې نه پس دا ختم شو. نو تقریبا د دې مونځونه راځي 24 مونځونه راځي، 40 مونځونه چې کوم دی راځي. نو یو نن ورځ دروغه ورځ راغله، نن د څه ورځ ده؟ د جمعې. د خیالي ورځ غونډه راغله 2، د اتوار ورځ غونډه راغله 3، د ګل په ورځ باندې د مازدیګر مونځ په کله تا وکړو او تکبیرات یې ووي د هغې نه پس بیا تکبیرات ختم شو. نو زما یې د پندو دا مونږ تاسو وایو کور کې زنانه چې کوم دی هغه په سلو آواز باندې وایي، زنانه به په سلو آواز باندې وایي. ما تاسو ته مخکې دا تذکره وکړله چې کم سړي دا تکبیرات ونه وي، کم سړي دا تکبیرات ونه وي نو دا ګناهګار دی، دا ویل واجب دي. تاسو وایي څنګه ماسوتن مونږ 3 رکعته ویتر مونځ کوو که نه کوو؟ 3 رکعته هغه واجب مونځ دی که نه؟ نو دغه ویتر واجب مونځ چې کوم دی مونږ ونه کړو نو ګناهګاري وو که نه ګناهګاري؟ ګناهګاري وو. دغه شانتې دا تکبیرات د هر مانځه نه پس په چوت آواز باندې یوه کرته ویل دا واجب دي. نو څنګه چې دې ونه وي په دې باندې ګناهګارېږي. نو زما یې د پندو دې خبرې چې کوم دی مونږ خیال وساتو. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سم یې سم واورېدل، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای کوم قرباني چې را روانه ده الله د دې خلکو دا قرباني په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي، الله قبول او منظور کړي. الله د رحم او د کرم او د عافیت معامله وکړي. تاسو ته پته ده چې کوم حج کې به نو کله کومه ګڼه وه، ما سهار کې ویډیو کې وکتله، الله دې معاف کړي. یو څو کسان په نظر باندې راځي چې هغه روان دي، الله دې معاف کړي. داسې ګڼه به وه، داسې خلک وو، د مسلمانانو سمندر به و. نن پای کیمرا راغلی دی، زما یې د دعاګانې وکړئ، د الله نه وغواړئ د حرم شریف دروازې مونږ او تاسو باندې بندېدو واله دي، د قیامت نښه ده. دعاګانې وکړئ الله مونږ باندې د حرم شریف دروازې کولاوي کړي.
الله باندې حرمین شریفینو دروازې کولاوي کې الله د دغه جماعتونو په خپل باندې الله حفاظت وکړي الله د خپل کور په خپل باندې حفاظت وکړي دا کوم حاجیان چې حج لته دي هغه ملک چې کوم دنه حاجیان دي هغه چې کوم حج ادا کوي الله دغه حج قبول کړي او د تمام دنیا د پر الله د کفارې ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتک یا